ګرانو کتونکو مینوالو السلام علیکم. زه نن غواړم په یو ډیره اهمه موضوع باندې او هغه موضوع ده زمونږ په بهرنۍ دنیا کې یعنی په بهر ملکونو کې چې زمونږ خلک د دې ځای نه ځي غریبانان اکثر ځکه چې ماړه خلک وي پښتو کې یو ټپه ده وي څوک په چار د ملک نه ځي یا ډېر ناچاره یا د یار د ټسه ځي. نو زمونږ اکثر خلک چې تللی دي بهر د ډېرې ناچارۍ نه تللی دي. څوک مو خپل وطن نه پرېږدي، هر چا ته خپل وطن کشمیر دی. هر سړی غواړي چې زه د فیملي سره یم، زه د بچو سره یم، زه د مور پلار سره یم، زما د خپل وطن کې زما بیمار شمه یا نورې مسلې راشي. دا خلک تللی دی خو د بده قسمته د پاکستان تحریک انصاف حکومت چې کله نه راغلی نو زمونږ دا خیال و چې دی به بهر ملکونو کې چې کوم غریبانان دي یا خلک دی که غریب دی مال ځکه چې هر یو سړی اصل غریب هغه دی چې هغه وطن پرېښی دی. غریب الوطني د ټولو نه غټ غربت چې کوم دی هغه دا دی. هغوی باندې څومره اوس چې مونږ ګورو نو لکه مخکې خو به دا و چې په ایرپورټ باندې به رالل نو کسټم والا به ورته ناست وي، ایف آی اے والا به ورته ناست وي، ایس ایف والا به ورته ناست وي، ایرپورټ والا به ورته ناست وي. مطلب یو هر یو سړی هغې نه چې به راووتل نو ټیکسیانو والا به ورته ناست وي چې یاره څنګه یې ولوټو. اوس یو موبایل یو داسې شی دی چې دا تقریبا نن سبا د هر سړي ته ضرورت دی او هر یو کس یو دوه درې موبایله خامخا ساتي د مختلف څوک د یو کار دپاره وټس ایپ فیسبوک وغیره دپاره، بل د ټلیفون دپاره، میسیجز دپاره. پاکستان حکومت چې کوم دی چې نور یو څه ونشو چې اوس د هغوی څه کوم موبایل دي لکه اوس چې اوورسیز راځي نو هغوی ته یو موبایل اجازت دی، د هغې نه علاوه که د دوی سره بل موبایل وي نو هغې باندې به دوی د 20% د شلو نه واخله 45% یعنې 50% پورې تقریبا هغې باندې به ټیکس ورکوي. اوس ما دا اورېدلی دي چې ایرپورټ والا څه کوي، ایرپورټ والا سره هغه یو هم نه پرېږدي، هغه یو باندې هم هغو غریبانان اکثرو ته پته نه وي په دې باندې به ټیکس ورکوي. یو خو د ټیکس مسله ده چې لکه کم از کم د خدای پرې ته ومنې دا غریبانان بهر تللی دي نو که دوی سره یو کس سره دوه موبایلې راوړي نو څه تندر به راپرېږي، څه کوپر به وشو، په هغې باندې به ته څومره ټیکس واخلي. یوه دویمه خبره دا ده چې هغه یو موبایل مو سره یي هغې مو ته دومره ګران کړی دی چې دی راځي نو دی به باقاعده د هغې رجسټریشن کوي. بیا تاسو ته پته ده چې زمونږ په ایرپورټونو باندې حالت زمونږ د سټاف رویه د دې مطلب دا دی چې یاره دا غریبانان زمونږ هغه زمونږ وروڼه چې کوم په هر ملکونو کې مزدورۍ کوي، بچي پرېښي دي، ښځې پرېښي دي، مور پلار یې پرېښي دي، خویندې وروڼه یې پرېښي دي، د ټولو نه زیات چې کوم دی د وطن چې دی وطنونه خپل وطن یې پرېښی دی. نو د هغوی سره زمونږ دا رویه چې کومه ده ما په خیال د دې نه دا پته لګي چې یاره موجوده حکومت چې کوم دی د دوی په ملک دننه څه کې هغه بهر نه که چا څه نه څه دغه و د دې وطن سره اوس هم مینه خو سره ده خو که څه نه څه ځان سره راوړل د خپلو خپلوانو دپاره یو وړوکي شانتې ګفټ پې راوړو یا یو یا دوه نو هغې باندې دا دومره پابندۍ لګول ما په خیال د دې خلاف موږ له پکار دی چې اواز اوچت کړو او اواز ډېر زورور اواز به اوچتول پکار دي ځکه وایي لاتوں کے بوت باتوں سے نہیں. د دې عمران خان چې خبره کوي نو اوورسیز پاکستاني موږ له هغوی فیسیلیټیټ کول پکار دي. اوورسیز پاکستاني سره موږ کوسو دا خو دغه خلک دی چې د ملک ته زر مبادله راوړي، جیلونو کې پراته دي، موږ یې تپوس نه کوو. هلته کې د ویزو مسلې موږ یې تپوس نه کوو، که چا ونیول که چا ووخل زموږ تپوس ځکه زموږ میشنز خو داسې دي د هغوی په سټونو کې خو لرګي لګېدلي. نو اوس چې ملک ته دننه هم راځي نو د هغوی سره دا رویه ساتل ما په خیال دا نه صرف کنډیم کول پکار دي بلکې د دې مخالفت کول پکار دي. او زه دا ګڼم چې زما سره زه د اوورسیز پاکستانیانو دا اواز چې کوم دی دا به روزانه اوچتول غواړي، دا په یو ځل باندې نه کېږي، دې له به راوتل هم پکار دي. کم از کم ګوره که یو سړی 2000 موبایل راوړي، 3000 راوړي، 100 راوړي، زه 50 راوړي نو بیا هغه کمرشل کېدی شي. یو موبایل هم کمرشل دی، دو موبایل هم کمرشل دی، کم از کم زه دا وایم چې د 500 موبایلو پورې دوی ته اجازت پکار دی. کني زه به دا اوورسیز پاکستاني دا وایم چې هغوی له پکار دی چې بهر د دې خلاف یو کیمپین بهر شروع کړي. انټرنلی مونږ پکار تاسو زموږ وروڼه یې، تاسو وطن پرېښی دی، تاسو ملک پرېښی دی، تاسو په دیار غیر کې پردي وطن کې او دلته چې راځي دلته چې راشي نو په ځای د دې چې د بهرنو خلکو د دغه اوورسیز دفتره څه کومکو سره وکړي، څه هیلپ سره وکړي. پخوا به یو ګرین چینل و، پخوا چې به خلک راته ځان سره به یو ګاډی هم راوستی شو. نو که چېرې دې ته د یو موبایل اجازت ورکړي چې ما په خیال دا غټه خبره نه ده او دا د حکومت دا اقدام چې دی څومره چې کنډیم کېدی شي نو موږ له پکار دی چې دا کنډیم کړو، د دې مخالفت وکړو. بلکې زه به اوورسیز پاکستان ته چې تر هغه پورې د ایرپورټ نه مه راځئ، څومره چې راځئ کوم ایرپورټ کې دننه کښېنئ
اله به دا کېږي، اله به ځکه چې څنګه چې ما ووې چې دا حکومتونه یا دا بیروکریټ چې کوم دي د دوی دا خیال دی چې تاسو هلته کې پیسې چې کوم دي دا په ونو کې دي او بس تاسو ورځئ او راسنډئ او هغه چې کوم دی راغونډوئ. حالانکه چې بهر څوک تللی دی هغوی ته دا پته ده چې په بهر ملک یا په پردي ملک کې پیسه ګټل څومره ګران کار دی.